اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. انسان په باره کې قابلیت سمین نظیر دا خبر اشتا چې انسان یو فکر کوونکی جاندار دی، یعنی انسان کا انسانیت دی هغه په فکر باندې، هغه په سوچ باندې دی. اوس دا سوچ یو بد دی یو ښه دی. مو په کار دی چې زندگی کوو دغه دنیا کې ښه سوچ باندې ویل نه کوو، څه بد سوچ باندې کوو. دغه دنیا کې وکسه مو تاسو یو بل سره زندگی کوو، چې کله یو بل سره زندگی کوو او مجبور یې چې دا زندگی وکړو، نو په کار دا دی چې زه خپل روډ خپل لیاره وپېژندم. ته که اوس مثلا په لدې روډ باندې روان شې، هغه طرف هغه ګوډه ضرور خبره څه ټکار ورسي. په کار دی ښه سوچ دغه دی چې زه خپل لیاره، خپل پالیسي، خپل عمل، خپل اکشن هغه وپېژندم. چې دې سره یو ښه سوچ سره ځینې وخت کې یوه الټه معامله زه اوس سیخوی شم. ښه سوچ سره الټه معامله سیخوی شم، ځینې وخت کې بد سوچ سره ښه معامله یا الټه کوی شم. هغه نه بهتره ده چې ښه سوچ ایمو زندگی کې دوره زیات شي چې مو سره ناموافق مخالف الټا شی سره درست کو، د ښه سوچ کوی شو. اکثر دا وي چې ذهن کې ټوله الټا سوچونه چې په بری کې کوو چې هغه بیا مو ته هغه ته نه راشي، لنجیاونه جوړېږي، بد سوچونه جوړېږي، خونو کې انداز زیات وي. دې په باره کې یوه ډېره ښکلې واقعه دی مولانا وحید الدین خان بینوي چې دا سوا مې نمیږي 1902 کې دی وفات شو. دا یو هندو دی. ایدی یو ملګری او کرسچن و، عیسائی و. دا هغه سره یوه ورځ چې هغه خونې ته دعوت کېږي، یعنی د عیسائی دعوت ورکوي، د هندو څه سوا مې نمیږي د هغه کور ته ځي. ملاقات دوران کې یو میز دی، هغه میز باندې د ایدي کوم مسیحي یا عیسائی ملګری چې کوم د کرسچن دی دي چیک کړي دي د هر مذهب والا کوم مقدس کتابونه دي، مثلا مونږ قرآن، عیسایانو انجیل، یهودیانو تورات، دوی نه گیتا والا کتاب چې هندوانو گیتا کتاب دی دا یې راخیستی دي. دی بیا میز نیخي دي، خو ترتیب یې داسې کړی دی چې کوم گیتا والا کتاب دی هغه ټولو نه لاندې ایښی دی، هغه نه پوس عیسایانو کتابونه یا نورو مذهبونو والا کې د هندوانو والا کتاب ټولو نه لاندې ایښی دی. اوس د دې چی نیت پر ایښی دی چې کله یې ما د ملګری سوا مې راشي د هندو دا به غوسه شي چې وکسه ایمو کتاب ټولو نه لاندې ایښی دی، د نور یې پوس ایښي دي، دا به زه دغه شي سره غوسه کوم. خو ښه سوچ هغه یوه ډېره ښکلې که ښه سوچ وکړي، هغه که تا ته غوسې کې رولیا تو ته یو داسې غوړي دشکا دیر کړي، خو تو سوچ دوره زورور وي چې ته ناموافق واقعه په موافق واقع باندې بدلاوی شي. خو چې کله کېنستل مسیحي کرسچن چې کوم هغه اندازه وه چې اوس به کسه هندو غوسه کېږي چې دا ایمو کتاب وکسه، ایمو کتاب ټول نه لاندې ایښی دی، لکه اوس ایمو قرآن مجید دی دا ټول نه لاندې کړي، سړي ته غوسه راسي. نو چې کله یې دا کېښلله هغه نه بعد یې هغه ته وویله خپل هندو ملګري ته چې بظاهر د هغه مو کتابونه دي شون سره ایښي دي چې تاسو له ټول نه لاندې ایښی دی، هغه نه پاسه یې مو والا کتابونه دي، دا خو داسې برېښي لکه تاسو توهین وي، اهانات وي. نو هغه اوس کسه چې کله سوچ یې وکړو سوا مې هغه کتابو ته یې سترګې وغړولې، نو مو خوندي کې راغو هندو چې کله خوندي کې راغو ویله بنیاد خو ډېر بهترین دی. انګلیش جمله دي شون سره دی the foundation is a really good، یعنی بنیاد ښه دی. مطلب څه دی؟ اوس خو هغه عیسائی دا غوښتله چې دا به غوسه کوم چې تاسو کتاب ټول نه لاندې ایښی دی، خو هغه څه ورته وویله چې نه بنیاد زبردست دی. ویلي ایښوني بنیاد هسې زورور نه وي، دیوال نه ودرېږي. هغه دا ورته ویله چې د پوس 3 کتابونه که 5 ایښي دي، خو دې وجې نه چې لاندې بنیاد یې ښه دی. یعنی عیسائی کوشش دا اوس دا ورته ثابته کړي چې تاسو کتاب ټولو نه لاندې دی، تاسو سپک خلک یو. هغه ورته څه وایي ایمو کتاب ټول نه لاندې نه دی، ایمو کتاب نورو کتابو دپاره بنیاد دی. یعنی ودرېدلو داسې په کار دغه طریقې سره پازیټیو تھینکینګ څه ته وایي، ښه مثبت سوچ، هغه بیا داسې طریقې سره یوې معاشرې کې، یوې خونې کې، یوه کلي کې، محلې کې ډېر څه چینجز راوستی شي ورسره، ته یې ورسره راوستی شي، ته ښه سوچ سره راوستی شي. نه هغه به غواړي چې تو به دغه خبرې سره غوسې کې راولي، خپل حالات نه به در وباسي، اما ای تو ښه سوچ هغه ناموافق واقعه موافق واقع کې هغه بدلوی شي. نو په کار دغه دی چې مو تاسې خونې کې که ښځه و میړه دی، پلار زوی دی، مشر کشر دی، استاد شاګرد دی، دا ټوله په کار دی یو ښه سوچ، یو مثبت سوچ، یو بل په باره کې ښه ګمان، او هغه سره که چیرې هغه نیاته بد ویلي نه وي او بد نیت سره غواړي معامله خرابه ویلي نه کړي، خو یې تو ښه سوچ یا هغه بده معامله یا څه دی ته اوسه بدلوی شي. لکه دغه هندو چې هغه عیسائی ورته وایي چې وکسې تاسو کتاب ټول نه لاندې، هغه ورته وایي نه بنیاد بهترین بنیاد دی. داسې طریقې سره داسې کوی شو
څه ښه سوچ ته ویلی شي انشاءالله دې باندې بیا زه کوشش کوم څه ښه سوچ باندې نوره داسې واقعات څه هغې تاسو خدمت کې زه ذکر کوم خو په کار دا دی چې معاشرې کې ښه سوچ او ښه سوچ کوله څه پازیټیو تھنکینګ ورته یایي څه هغه مو تاسې خپله کوو بل ته ترغیب ورکوو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین